السلام علیکم. یو بادشاہ د پخوا زمانې بادشاهیان هم ډېر شاهي خلک وو او هغه سره په دربار کې وزیران وغیره داسې وو چې اکثر به ټول خوشامندې کولې، چې خوشامندې به یې نه کولې نو بادشاه به خفه کېدو. یو ورځ بادشاه له دربار کې روټۍ چې راله نو هغې کې باتینګن پاخه و. د بادشاه په هغې ورځ یا وږې شوی ډېر و یا هر څه چل چې و، باتینګن پې ډېر ښه ولګېدل. نو د باتینګنو صفت یې وکړو چې یاره ډېره مزدار را باندې دا باتینګن ولګېدل. کم چې خوشامند وزیر و هغه وی بادشاه صاحب باتینګن د بادشاهیانو سبزي ده، ته وګوره څومره مزدار په سر باندې تاج دی او دا خو د بادشاهیانو سره خوند کوي. وخت تیر شو، یو هفته پس بیا دربار ته چې روټۍ رالی کې بیا باتینګن و. په ورځ به د بادشاه صاحب څه طبیعت ټیک نه و، باتینګن پې ډېر بدې ولګېده. بادشاه وی دا هم لا څه سبزي ده. بس درباره خوشامنده چې را مخکې شو او وی بادشاه صاحب دا د تور شکل ته وګوره او د غټه خېټې ته د باتینګن وګوره او لا نخرې د بادشاهیانو کوي، په سر یې تاج هم ایښودی. بادشاه ورته داسې په غور وکتل، وی وزیر وی مخکې هفته خو تا د باتینګن ډېر صفت کو او نن دې د باتینګن غیبت شروع کو. هغه ورته وی بادشاه صاحب زه ستا نوکر یم، د باتینګن نوکر نه یم چې ته څه وایې زه به منم. دا مثال مې دی پورې کو چې زمونږ د مین سټریم میډیا چې وګوري دا ټي وي چینلې دوی اوس خلک پې پوه شو چې دا تش د بادشاه صاحب خوشامندې ته ناست دی، چې کوم ول اشتهارونه ورکوي د هغه مدې وي، نور د ملک غر کېږي هغې سره یې څه کار نشته. خو د هغوی بدقسمتي دا وشوه چې سوشل میډیا راله او د هر سړي سره په لاس کې یو سمارټ فون دی او خپل چینل یې دی، او ته چې څه دروغ وایې د هغې د له رښتیا په هغې وخت راوباسي او ستا هغه ټول بیانیه او د اربونو روپۍ د چینل هغه انویسټمنټ تس نس کی. نو همیشه د رښتیاو سره ودرېږئ، حق خبره کوئ او څه چې درته رښتیا ښکاري په سوشل میډیا شیر کوئ. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي، کمنټ پې وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.